نن سبا په دې جوماتونو کې عام طور باندې په دې کورسو باندې خلک مونځونه کوي که نه. د دې په باره کې وضاحت پکار دی. شریعت موږ دپاره دا حکم کړی دی چې د مجبورۍ په تحت باندې چې ته سجده نشي کولی یا ناسته نشي کولی په ځمکه باندې، نو بیا ته په کرسۍ باندې مونځ کولی شي. خو ناسته او سجده په داسې حالت چې بالکل نشي کولی، یو خو معمولی دردونه لږ تکلیف دا برداشت کولو پکار دی. یو سړي ته لږ شان تکلیف وي که نه او دې ناسته کولی شي، تکلیف وي خو ناسته کولی شي، نو پکار دا ده چې بیا دې په ناسته باندې مونځ وکړي، په کرسۍ کې دې مونځ نه کوي. او که نه یو سړی ډېر زیات تکلیف دی، په ناسته او پاسته کې ورته تکلیف انتهایي وي، نو بیا د دپاره شریعت حکم دا دی چې دی بیا څه کوي، په کرسۍ باندې مونځونه کوي. عام طور باندې په دې ښاریو کې دا سیسټم ډېر زیات دی. هلته که تاسو لاړئ نو په دې هر جومات کې براشئ کرسۍ پرتې دي. نو بس هر سړی چې ستړی وي نو بس په کرسۍ کې یاره طبیعت مې صحیح نه دی، په کرسۍ کې به کښېنم اوس مونځ به شروع کړي. دا مونځ قابل قبول نه دی، ځکه چې قیام د دې ځان له حکم دی، فرض دی. سجده باقاعده کول دا ځان له فرض ده، رکوع باقاعده کول دا ځان له فرض دی. اوس که ته په معمولي بهانه باندې دا فرایض پرېږدې نو ستا مونځ خو نه کېږي. دا لږ تکلیف برداشت کول اصل عبادت خو دقه دی چې تا ته تکلیف وي او ته بیا هم عبادت کې همغسې کې خوند دغه کوي. نو مسله دا ده چې معمولي تکلیف وي نو خیر دی، بیا په ولاړه نشي کولی، په ناسته کوه، کرسۍ کې مه کوه. او چې نه ډېر زیات تکلیف دی دته نو بیا شریعت اسانتیا راوستې ده، بیا په کرسۍ کې کولی شي.